په جامه کې به علما د تفسیر وایي اکثره دا وایي جامه کې دوه شرطونه دي وره. یو په لباس کې شرط دا دی په جامه کې چې هغه به عورت پټوي. دویم په لباس کې شرط دا دی چې هغه به سبب د ښایست د بنیاده دا سمره ده چې تکته په ځان باندې راواچي او دا سمره ده چې داسې باریکه جامه په ځان باندې راواچي د هغې نه ستا لوړه جوړه ښکاري. بیا لباس کې موږ شریعت په ډیزاین کې موږ پابند نیو ګرځولي. دار علاقې د هر ملکه لباس بدل لی، خو لباس کې به دا دوه شرطونه چې عورت پټ کي او دارنګې ښایست پکې. و د رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانه کې او صحابه کرامو زمانه کې لنګ و لنګ به وهلی شو، څادر به ځان باندې راچاو، پرتوګ مرتوګه کمیسونه نه و. بیا دا زمانه تېرېدله، بیا د عربو غټه جامه جوړه کړله، 8 جامه و لوی کمیس و، دا به زنګونونو نه ښکته دا به پړکو ته رسېدلی و، دا به جبه ویله، چوغه به ورته ویله. اوس یې مغوندي، اوس ورته توپ وایي بازي، دا مې استعمالولو، دا د عربو لباسو جامه وه. دا هر ملک د هر علاقې خپله خپله جامه ده، خو چې لباس هر څنګه ډیزاین وي خو کم از کم چې ستا لباس کې ستا عورت پټي او لباس ستا د زینت د سببي. ټول دنیا کې اکثر علما دا خبره کوي چې هر قسمه جامه شته، خو چې د پښتون کومه جامه ده نو دا استره ده او ډېره پرده پوش او د زینت او د ښایست ده. دې وجې نه ګوره تاسو اکثر ممالک والا هم ګورئ چې کله ایمان راوړي، ایمان انګریز به یا ایمان به راوړي، یا پنجاب کې تاسو وګوره مسلمانان اکثر اوس کومه جامه اغوندي کوم چې موږ استعمالو، پرتوګ اغوندي کمیس، دې ته ډېره پرده پوش او د زینت جامه وي. عربو للال شکنه اوس هغه هم بس دا لباس ډېر خوښ کړی دی، اکثریه هغوی دی دا استعمالي، اوږد کمیس یې کړی، زنانه هم داسې اوږد کمیس کړی. نارینه لپاره هم داسې باریکه جامه منه ده چې هغه کې د نارینه بدن ښکاري، لکه بعضې کارټونونه دا خلک دې ګرمۍ کې استعمالوي، هغه کې د بدن ښکاري، دا منه دی. ګوره نارینه له هم ستا عورت په دې کې پټ نه وي، ستا جامه هغه ده چې ستا بدن پای کې استري پټي. دارنګې بعضې خلک پینشټ استعمالوي، نو دا لباس دی خو لیکن پای کې بیا د انسان بعضې عورتونه دا ښکارېږي. دارنګې زنانه دپاره لباس حرام دی، ناروا دی، دا کې د زنانه لوړه جوړه ښکاري، منه راغلې ده، دا اینه کباري کې نری وي، دا اینه مره راغلي، زنانه لوپټه نری وي یا کمیسې نری وغیره، یا داسې تنګې وي یا چا بدن ښکاري. حدیث کې دا زنانه باندې لعنت د الله راغلی دی.